آیا تا کې دومره غیرت نشته چې د پیغمبر د زیږون د میلاد ورځ مناوې او د پیغمبر د طریقې نه خلاف مناوې؟ بې غیرتو زمونږ پیغمبر مونږ ته دا طریقه ښودلې ده. رزیله او بې حسه سړیه، ته چې تا باندې نوم د عالم پروت دی، آیا د پیغمبر دا طریقه ورځو کې چې کوم بدعت نن سبا کېږي هغې ته څه ویلی شي؟ عید میلاد النبی. الکه دا څه شی دی؟ وایي دا د پیغمبر د ورځې د زیږون د ورځې اختر دی. الکه په حدیث کې شته دی؟ نه. الکه صحابي کړی دی؟ نه. الکه پیغمبر مناو کړی دی؟ نه. الکه کوم سلفي صحیح عقیدې والا کوم عالم په دې باندې کوم دلیل پیش کړی دی؟ نه. الکه 100 کاله پس دا شی وجود وو؟ نه. الکه 200 کاله پس؟ نه. 300 کاله پس؟ نه. 400 کاله پس؟ نه. 500 کاله پس؟ او جی بیا راغلی دی. الکه چا راوړی دا شی؟ داسې یو صحیح سړی و که نه؟ داسې یو سړی و چې صوفي و، بدعتي و، د دین نه لري و، نو ورته به ووایي چې او جي یو سړی او یو باچا و، بس هغې راوړی دی. هلکه د چا نه دا طریقه اخیستې ده؟ د کوم صحابي نه اخیستې ده؟ نو وایي به نه. هلکه د قرآن او د حدیث نه اخیستې ده؟ وایي به نه. نو د چا نه اخیستې ده؟ یاره چې بس پخوانو خلکو به دا کار کوو، نسواراو به دا کار کوو، نو بس د هغوی نه یې واخیسته که نه؟ عیسایانو به د عیسی علیه السلام د زیږون د میلاد ورځ مناوله، بس دې هم مناو کړه. هلکه دا سړی بدعتي دی، صوفي و، قبوري و، ولې دا طریقه تاسو اخلئ؟ نن زمونږ په معاشره کې دغې شي د عبادت شکل اختیار کړی دی او چوټیانې ورته ورکوي سرکاري سطحه باندې. همدغه رنګې علما دي، مولیان چې نوم پې د مولیانو پروت دی، د دین حصې ګرځولې ده او بس دا ورته عبادت ښکاري او ها هو شروع کړی په دې مسجدونو کې، په دې لارو کې ډانسونه پکې کوي. الله دې تباه کي، الله دې دا خلک رسوا کي. ګډېږي نر ښځه مخلوط سیسټم کې راوځي د کور نه، ډولم دی، باجم ده او بس دا نر او ښځه ورته ګډېږي. بې غیرتو زمونږ پیغمبر مونږ ته دا طریقه ښودلې ده. رزیله او بې حسه سړیه، ته چې تا باندې نوم د عالم پروت دی، آیا د پیغمبر دا طریقه وه؟ آیا تا کې دومره غیرت نشته چې د پیغمبر د زیږون د میلاد ورځ مناوې او د پیغمبر د طریقې نه خلاف مناوې؟ زمونږ پیغمبر خو د خپلې ورځ د میلاد ورځ مونږ ته ښودلې وه چې هغه یوم الاثنین د پیر ورځ وه، منډې ورځ وه. هغه وایي چې زما ورځ دا ده، زه په دې ورځ باندې پیدا شوی یم، خو زه څه کوم؟ روژه نیسمه. روژه ونیسه که نه؟ مونږ دا هم نه وایو چې روژه ونیسئ، نه، بلکې دا د پیغمبر عمل و چې هغې به کوو. مونږ خو په دې ورځ باندې اختر مناوو او بیا وایو مونږ د پیغمبر میلاد مناوو. دا سیسټمونه او دا طریقې په اسلام کې نشته دی. د دې فتنو مقابله به څوک کوي؟ زما او ستا دا نوجوان نسل به کوي، داسې علما به یې کوي چې هغه د باطل په سترګو کې ازغیر دی، داسې ځوانان به یې کوي چې هغوی دین تشریح کوي، نشر کوي، د علماو بیانات خوري. دغه شان علما، دغه شان ځوانان به د دې فتنو مقابله کوي. نو که ما او تا په دې نوجوان باندې کار وکړو، نو بیا به زما او ستا ذمهواري فارغه، او که په نوجوانانو باندې او په معاشره کې مو کار ونه کړو، نو بیا به دغه نوجوان زما او ستا د غاړې توق ګرځي. بیا به الله رانه تپوس کوي، امانت مې درکړی و، علم مې درکړی و، قرآن او حدیث صحیح عقیده مې درکړې وه، چا ته دې وښودله؟ په کومه طریقه دې خلک دین ته رابللي وو؟ نو بیا د الله د سوال جواب ډېر مشکل دی، ډېره ګرانه ده. محترمو، باید مونږ په دې نوي کل باندې دې بزغلي باندې کار وکړو او دا داسې تیار کړو چې دا د کفر، د شرک، د منافقت، د باطل خلاف ودرېږي او د قال الله او د قال الرسول صلی الله علیه وسلم دا صدا دا بلند کی. بیا به زما او ستا ذمهواري فارغوي. دغې ته نوجوانان ویلی کېږي چې څوک د دین خدمت کوي. دا چې کوم ناست دي په صحیح معنی باندې دا ځوانان دي او هغه تو میاو میاو والا، هغه ډیډي ممی والا، برګر بوای، دا نوجوانان نه دي، بلکې دا د نوجوانانو په تعریف او د نوجوانانو په دې ټولنه کې په نوجوانانو باندې یو بدنما داغ دی. محترمو، الله دې وکړي چې زموږ معاشره دا په صحیح
طرف باندې لاړ شي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې الله رب العالمین د دین خدمت په صحیح طریقې سره صحیح انداز سره وکړو.